سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد. والفرقان الحميد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. माह रमजान दे अल्लाह ताला एहसान दे। माह रमजान दे अल्लाह ताला एहसान दे। खुशहाली की पे मोमिन हर मुसलमान दे। शैतानान पकितल लिजे पजे दी। शैतानान पके तल लिजे पजे दी। गोमरा गोरा सुमरा लुए फजंद सुबहान दे। इबादत तिलावत जिक्र अज़कार इबादत तिलावत जिक्र अज़कार जुमातुना जे पजे बांदे रो खांदे। नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
زمال اسلام عزت مند مسلمانان ورونو اللہ رب کائنات عز و جل سر زما پا کامل ایمان خوشحاله کا د جمعه مبارک ورځ دا د ماہ رمضان شریف عظیم و قدرمند میاشت شروع دا په دویمه عشره کې د روزدارو مزل شروع دی دویمه عشره محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چې دویمه عشره دا د مغفرت دا الله پاک خپل بندگانو ته مغفرت کوي د دویمه عشره کې کم یو ذکر افضل له کم یو عمل افضل له استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله تعالى ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا درې قسم استغفار دی چې کوم یو استغفار ورکې ته ویلی شي نو هغه وایه کم از کم یو زر کرته خو د ورځې وایه که زر کرته نشي ویلی هر مانځه پسې سل کرته وایه که سل کرته نشي ویلی 313 مرتبه خو وایه او که 313 نشي ویلی نو هره شپه خو سل کرته وایه که حضور پاک علیہ السلام با ہر اشپا سل کرتے استغفار ویلی سل کرتے بے ویلی دو کی دون مخ کے مبارک بفرمائل دا مومنان امور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطین اللہ محبوب پیغمبرہ تاس استغفار ولی وی استغفار ہو با گناہگار خلق وائی تاسو خود اللہ محبوب پیغمبر یہ ستاسو د مرتبه او د مقام او د نبوت د خاطر خو الله تبارک وتعالى په دنیا کې خلقو باندې جنت زیری کړی دي صحابو ته په دنیا کې د جنت زیری ملو شوی حضور پاک علیہ السلام و تو فرمایل د مومنانو مورے پستغفار ویلو باندې انسان الله ته نزدیکی د الله تبارک وتعالی قرب ور باندې حاصلېږي الله کریم ته ور باندې خپل بندګانان ګرانېږي نزدیکېږي ځکه ورکې استغفار ډېر پکار دی او معلومه دا شوه چې د الله نبي استغفار وایي نو امتیانو له په طریقه اولا پکار دی چې استغفار وایي په طریقه اولا باندې پکار دی چې استغفار ذکر وکړي دا د دویمې عشرې مبارک ورد دی داسې فضل ناستې کولو نه خو د الله ذکر بهتر دی فضل ناستې کولو نه د الله تبارک وتعالی ذکر بهتر دی فضل او د عبس خبرونه د الله ذکر بهتر دی ورځ د قیامت به خلق صرف دا ارمان کوي چې پلانی ځای کې اسې ناستم فضل باندې خبر مې کولې کاش چې یا الله ما ستا ذکر کړی وي ما ستا ذکر کړی وي نو بے معاشره کې استغفار ویل ډیر پکار دی د قرآن عظیم الشان یو سورت دی سورت کهف وتویل شي نن د هغې په فضایلو تاسو ته څو خبرې وکما اکثر خلق ناشناوي دي فضیلت نه خبر نه دي سورت کهف
یو سورت په قرآن عظیم الشان کې سورت کهف ورته ویل شي، نوم یې سورت کهف دی. دې کې د اصحاب کهف واقعه راغلې ده. د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعه هم په دې کې ذکر ده، او د ذوالقرنین رضی الله تعالی عنہ یا علیہ السلام د هغه واقعه هم په دې کې ذکر ده. او فضیلت د سورۃ کهف دا ده چې د جمعې مبارک په ورځ باندې ویل سنت دي. د جمعې د مانځه نه پس ویل سنت دي. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی، سوچی د سورۃ کہف آخری آیات نولولی، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. دی آیات نا تر آخرہ پورے دا سوک د ماسخوتن د ودکیدو په وخت کې وائی. دا آخری آیاتونه سوک د ودکیدو په وخت کې وائی. اللہ تبارک و تعالی د پار فرشتی مقرر کی، تر سوچ دی د خوب پاسی دل نوی، آغا فرشتی ور باندې رحمتون نازلوی. آغا فرشتی ور باندې اللہ تبارک و تعالی رحمتون را نازلوی. تر سحر خوب کولو پوری سحر پوری دی آرام کی ودے، او دی به د هر قسم مصیبت نه محفوظ وي. څوک چې په خپل وطن کې اوسېږي، پاکستان کې اوسېږي، افغانستان کې اوسېږي، هندوستان کې اوسېږي، د مکی معظمینا بهر وطن کې څوک اوسېږي، او سوک د قرآن عظیم الشان د سورۃ کہف تلاوت کی، د سورۃ کہف تلاوت کی، یا د سورۃ کہف دا آخری آیاتون تلاوت کی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اللہ تبارک و تعالی دغ انسان چې کم ځای کې دی اوسېږي، کم ځای دی ودکېږي، کم ځای دی استوګن کوي، د هغه ځای نه والا تر د مکې معظمې پورې الله تبارک و تعالی دا انسان په نور کې پټوي. الله تبارک و تعالی په نور کې دغه انسان پټوي. دی ناس په خپل پاکستان وطن گرے، خپل پاکستان وطن کی اوسیږي، اور دیز نوال تر د مکی معظمی پورے سمر مزلی پجاس کی چیزیں نو د پاکستان نہ تر د جدی ملک پوری جدی خارا پورے سلورنی مو گھنٹوں کی جاز رسیگی، کم از کم سلور گھنٹوں کی جاز رسیگی. اور بیا د هغه ځای نه نیمه گھنٹه مزل یا گھنٹه مزل د جدی نه مکی معظمې ته دی. دا څومره مزل جوړیږي. اللہ تبارک و تعالی د سورۃ کہف د ویلو انسان تا د دې ځای نه تر د مکی معظمې پورې دی پخپل نور کی پټوي. اگر نور پد باندې راوریږي، انوارات پر راوریږي. یو سړی ناز دے په مکه معظمه کې ودته، په مکه معظمه کې بیت الله شریف کی یو موس په یو لاک باندې قبلی، یو موس په یو لک باندې قبلیږي. او چې پر رمضان کې عمره وکړي
حضور پاک فرمایي لکه ما سره چې یو ځای عمره کړې وي اسې خلق رمضان ته خوشحالېږي څه خلق وی رمضان د خپلو بچو سره تیروا خپلو بچو سره رمضان تیروا د چیل روټه انتظام اغوی لکه چې په ګیډه رمضان کې مالوي ثابت کال برزق فراخوي حضور پاک علیہ السلام چې کوم فضیلت خوندلې د خپل وطن نه خلق مسافر شي پر رمضان کې عمرې د پاره دي ټول ثوابونه خو پرېږده ټول اجرونه پرېږدوا دا راته وایه پر رمضان کې بیت الله کې مونځ څومره خوند کوي چلته په جماعت کې 200 کسان یا 500 کسان په نورو جماعتونو کې را جمع شوي د جمعې په مانځ کې خو جماعتونه ډک وي په رمضان کې جماعتونه ډک وي 1000 کسان دی یو جماعت کې را جمع شي څومره چې ډېر کسان په جماعت کې نو مونځ خوند کوي جمع مزه کوي هغه برکت راوریږي او چې په کوم جماعت کې چې بیت الله شریف دی په لکونو خلق ولاړ وي چې څوک شمارلم نشي چې دی کې څومره خلق ولاړ دي څومره مزه په هغه مانځه کې ده څومره مزه په هغه طواف کې ده په عام رمضان نه بغیر چې د خانه کعبې نه طواف کې یو طواف کې 9 چکر دي د 100,000 طوافونو ثواب دی او پر رمضان کې چې خانه کعبې نه طواف کې نو یو په او یو کې ولا ضرب ورکا په او یو لک ثواب چې کوم دی په یو طواف ملاويږي اسه خلک خپل وطن پریدي پر رمضان کې بیت الله شریف ته مدینه منوره ته ځي بلا وورا زمون په وطن کې چې په رمضان کې یو اعتکاف د یو عمره او د یو قبول شوی حج ثواب په ملاويږي او بس د یو اعتکاف ثواب دی بیت الله شریف کې چې یو اعتکاف کې په رمضان کې د 100,000 اعتکافونو ثواب په ملاويږي په مدینه منوره کې اعتکاف کې د 50,000 اعتکافونو ثواب دی زما وطن کې سکه پاکستان کې سکه دولت د سره دین بیت الله تول نه دولت لري جیدادونه لري پیسې لري وطن کې سکه مدینه منوره ته پچکر لار شاه چې د ثوابونو بندلونه ځان سره راوړي دلته یو مسکه پاکستان کې یو مز ادا کې د یو مز ثواب په 20 درجه دی جمع سره چې مسکه ځان له چې مسکه په یو درجه دی د جمع سره مسکه په 20 درجه دی بیت الله شریف کې چې یو مسکه په یو لک باندې قبليږي پر رمضان کې خو په یا لک باندې قبلي مدینه منوره کې مسکه په 50,000 قبلي څومره اجر او ثواب بیت الله شریف کې زمونږ یو دوست عمره ته تیر جمعه راغی دلته کې ناستو هغه حاجی صاحب کنه نادرخان حاجی صاحب نوم د بیګې ماتا د پېشمنی وخت چې کوم یو ویډیو رولې غلا او د حضور پاک علیہ السلام چې کوم کور کې پیدا شوی دا کور سره ولال دی دلته خو سحر د اذان وخت او الته کې به تقریبا داسې 2 بجې به یا 3 بجې خوشاوي 2 بجې به تقریبا وي
ما ورته وایس کې وی چې حاجي صاحب دا خو د حضور پاک کور سره تر ولاړ چې کوم کور کې حضور پاک پیدا دی ویره قاری صاحب چې پدې کې څومره مزه پرته ده هغه جټ سړی دی امي یو سړی چې پوی انسان لا شي پوی چې په هر څه باندې خبردار وي او دې راتو چې تاسو نم اورېدلې دي چې د حضور پاک د کور په خوا کې څومره مزه ده ای واقعي چې هغه مزه نن ماته معلومه شوه الله د ټولو نصیب کړ په رمضان کې عمره کوا حضور پاک فرمایله چې ما سره یو ځای عمره کړې وي الله صحابه حضور پاک سره به کوم خلک ګرځېدل صحابه کرام چې په صحابو باندې په دنیا کې د جنت زیری راغلي دي هغه خلک به حضور پاک سره ګرځېدل په رمضان کې عمره کې لکه محبوب فرمایي چې ما سره د یو ځای عمره کړې وي دونه ثواب په ملاوي سخت کال قرآن خطا شو روان کال الله زموږ د ټولو نصیب کی او د خدای په در کې اوس هم کمی نشته چې الله تبارک وتعالی مونږ غواړي نه به شپه وي نه به ورځ وي الله کریم دې زمونږ د مدینه منورې او د بیت الله شریف سفر بار بار نصیب کی لک شوق سره امین وایي بیت اللہ شریف کی ہوتی خوب کے دا خوب نمخ کی دا صورت کاف تلاوت کے یا لصورت کہف آخری آیاتن تلاوت کے قل انما انا بشر مثلکم یوحا دی آیات مبارک نہ تلاوت کی محبوب علیہ السلام فرمائی دالی شیر خدا سے ابن روایت دے چاچی پا مکہ معظم کی دا ماسوتن پا وقت کی دا آیاتو نوے دی پا مکہ معظم کی پا خپل بلڈنگ کیو دلے خپل کمرہ کی آرام کئی دا قدمون نوال تر دا بیت المامور دا فرشتو کا بدا پس مانونو کی ناسمانونو برا بیت المامور دی دا فرشتو کعبہ آغا دا فرشتو دا کعبی دا مکی معظمی دا سرزمین نوالا تر بیت المامور پوری دا انسان پا نور کی پٹ شوی سبحان اللہ ہوئے پا نور کی پٹ شوی خوب پا مکہ معظمہ کی کے دا جانو خوبم بختور دے زبست حجانو صفت کوما پرب قسم چی تاسو ټول لار شے بیت اللہ شریف دا او دا جانو سترگی اوی سترگی بے دا جلان سریوی آغا وطن کی چگر دے یو قدم پا بیت اللہ پا مکہ معظمہ کی یو قدم پورتا کے یو لک نیکے بھی باندے ملاوی گی یو لک نیکے بھی ملاوی گی نیکیم پا یو لک دا اور جسو ور کی گناو کی نو گناہیم پا یو لک دا بختول سڑی حغلے چی دی خانکابی مبارک تلال شی او دی پلا باندې ځانو بخي او خپل وطن ته بخل شوی را روان وي خپل وطن ته بخل شوی را روان وي خلک چې د یو نیک سړي ځای ته لاړ شي د یو پیر او مرشد د یو نیک سړي ځای ته لاړ شي یره هلته روح تازه کېږي خوشحالېږي ولې هلته کې نیک سړي ناسته کړې ده آغا نیک سړی الله یاد کړي نو داغه پځه کې څومره خوند او لذت وي ایو سړی چې خانه کعبه ته لاړ شي چې هر وخت په خانه کعبه باندې شپږ شلې رحمتونه راوړيږي شپږ شلې رحمتونه راوړيږي او بیا دا په رمضان کې زیاتیږي ها 1 روپے
1 روپے په رمضان کې په بیت الله شریف کې په مکه معظمه کې 1 روپے د خدای په نوم چاله ورکا لکه 1,00,000 روپے چې صدقه کړی وي 1,00,000 روپے چې صدقه کړی وي اسه خلق نزي پیسې نه لګي د کمال او د برکت ځای ګوره بیت الله دی یو شاعر وی مالداران لسیل د پارزی کشمیر تا زه خو د آزاد کشمیر ته تللی ما پروګرامونه ډېر ښایسته ځای دی ګورئ د سیل او د صفا ځای دی مزیدار غرونه پکې دي او د غوزانو اونې پکې ولاړې دي او ښایسته ځای دی کشمیر سرسبز علاقه د خلق و تسهیل تزي شاعر فرمای مالداران لسیل د پارزی کشمیر تا خطا کیږي سیل د بیت الله او د مدینی ول پکار دے یارا نور زینت مزا سوک مری ته په چکر روان دي سوک کالام تزي سوک بحرین تزي سوک مدین تزي سوک کشمیر تزي داسل پریگدا لار شبیت الله مدینه منوره اوینا ټول خارونه بدن هیر شي د سیل او د سپازه خو هغه دی سیل بسیلو کې او چې محبوب پکه مزمکه ګرځیدلې او قدمونه پکې خو دي لار شپه هغه قدم کېدا چې جنت د تملو شي لار شپه هغه قدم کېدا چې بیت الله شریف د مدینه منوره دا مالا چا پختنه وکړه په مکه معظمه کې مکه معظمه شار خلیل چې وته ویل شي او پاغه باندې زی په دغه د مسفلم وته ویل شي شار خلیل وته ویل شي او په دغه علاقې باندې یو کوبري پل راځي خلک وی مال نږدې ځای پکار دی زویم چې څومره لري زیوی نه خدا ځکه چې یو قدم پورته کېنی 1,00,000 نیکی دی خوب لو خلق نزی کنه چې اذان وورم او فوري په غره باندې خانه کعبه ته راکوشم نه مزل کا وخت پیستړی کا دا خپې الله درکړي او په دې خپو باندې د مکی معظمه په سرزمین سو ګرځېدلې دي نو مانه پښتنو کړو ویروي په دې لار باندې چې ته حضور پاک تلې دي کنه ماوي دا ټول د مکی معظمه سرزمین چې ګوره د کی आवाज د الله محبوب نه دی ګرځېدلې د آدم علی السلام نه 19 سال تر د عیسی علی السلام پر ټول پیغمبران دلته حاضری کړی دا ټول پیغمبران ټول صحابه کرام په دې لارو باندې ګرځېدلې دي داغه د خورو د ګردونم احترام او قدر پکار دی وره چانه چې د مکی معظمه په سرزمین به د بشوي ټول بر خوارزاري اوري د مکی معظمه سرزمین ډیر اعلی سرزمین دی د مدینی منوره زمکه ډیر اعلی ده او چې یو زیتا مدینه منوره کې سحر د ډیپټه پټیم کې سحر وخت کې او یا زر فرشتي د اسمان ناراضي سحر را کوزيږي تر د مازیګر د مانزه پر ډیپټي ور کوي چې د اسمان فرشتي او یا زر یوځه تر کوزيږي او یو روایت کې دا دي چې پلکونو فرشتي راځي د حضور پاک دربار ته راځي او بیا تر قیامت پورې نمبر نه راځي دا فرشتي سحر را کوزيږي د مازیګر د مانزه پر ډیپټي کوي بیا پورته کیږي او بیا نور راځي هغه تر سحر پر ډیپټي ور کوي چې کوم د فرشتو وطن له او کوم زه ته فرشتي راځي او ته په هغه وطن کې ګرځې دا ادب زه دې کنه دی
دا جماعت دی په دې مسجد کې چې په ذل خبره وکي او وخاندې د سلو کالو عبادت د نه ختمیږي. د خدای کور دی، خانه کعبه نه ده، مسجد نبوي نه دی، بیت المقدس نه دی، عام جماعت دی، د خدای کور دی. او د خدای په کور کې چې په ذل وخاندې او خبره وکي د یو کال د شپېتو کالو یو روایت کې راځي، یو روایت کې 100 کال راځي چې د 100 کالو عبادت د نه ختمیږي. دا د نه ختمیږي. دا ولې دا د ادب احترام ځای دی او چې کوم ځای ته په لکونو فرشتې راکوزیږي چې هغه بیت الله شریف ته مدینه منوره ده، هلته کې به څنګه په ذل خبره کې، هلته به قدم په احتیاط باندې ږدې، قدم به په احتیاط ږدې، پیزار به خپو کې ناچې، پیزار به په خپو باندې نه ګرځې، ځکه دلته نوراني فرشتې ګیر چاپېره تاویږي را تاویږي. او داسې خلک پکې وي چې کله د خپل بلډینګ نه را روان شي نو ما په خپله کتلی دي تر د باب السلام دروازې پورې پیزار په خپو کې چولی او بیا پیزار وباسي هلته کېږدي او چې څنګه روزي بیا پیزار په خپو کې بیا خوشي شي. زه ویم ټول عمر د پاکستان کې پیزار په خپو ګرځولی دی او چې کله بیت الله مدینې ته لاړ بیا پیزار سره خپو کې چې دا خپل خپې په دغه قدمونو په دغه ځمکه باندې منورې وګرځو چې بدن دې نوراني شي ورسره. نو سورت کاف تلاوت چې کوم د جمعې مبارکې په ورځ باندې سنت کول دي، ویلي سنت دي او 6550 حرفونه پکې دي، 6550 حروف پکې دي او په رمضان کې په یو حرف باندې 100 نیکۍ دي. نو چې د جمعې د مانځه نه پس سورت کاف وې 1,31,000 نیکۍ په عمل نامه کې ولیکل شي. یو سورت کهف ویلو سره 1,31,000 نیکۍ په عمل نامه کې ولیکل شي او بیا د دې هفتې نه واله تر د بلې جمعې پورې دا انسان د هر قسم فتنې نه محفوظ وي. او چې کوم کور کې سورت کهف تلاوت وشي د یو جمعې په ورځ تر بلې جمعې پورې هغه کور باندې الله رحمتونه راولیږي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. مولا کریم دا دعا خلق په اخلاصو کې د روزدار دعا قبليږي. زه خو ډېر ګناهګار په سر منبر ناست یم، دا پیغمبري منبر دی او تاسو زمانه خیه ځکه ستاسو روزه ده کنه، ستاسو روزه ده الله ته نږدې خلک یې دا دعاو کې مولا کریمه ستا په در کې هیڅ کمی نشته. را روان کال زمون ټول په بیت الله شریف کې د رمضان شریف هغه بزرګ میاش زمون بیت الله شریف کې مدینه منوره کې یا الله ولیکل کې او دغه پاک سفر او وطن یا الله زمون بار بار نصیب وګرځول کې کما جان صاحبان چې روان دي یا کم تلی زمون دوستان الله دې په قبول شوی عمره خپل وطن ته واپس راولي. او زمون د پاره چې کوم سلامونه پیش کړي زمون ته درخواست دی زمون سلامونه حضور پاک ته پیش کول داسې نه د دې ځنواله تر د مکې او د مدینې منورې پر چې څومره غرونه او سمندرونو دریابونه دي او نی بوټي دغه نه سلامونه په حضور پاک پیش کول پکار دي. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم.